شیخ الحدیث حضرت مولانا مغفور اللہ بابا جی سے دامت فیوزهم فرمائل چې کله یو انسان عاشق شي د چانو اول د هغه خبرې په خوله باندې کوي، بیا چې عشق یې سیوا شي بیا د هغه تعظیم شروع کی، کله ورته په سینه لاس کېږدي، کله ورته تابعدار زار او قربان وي، او بیا چې عشق یې نورم سیوا شي بیا په هغه باندې مال خرچ کوي، او بیا چې عشق نورم سیوا شي بیا د هغه په عشق کې لږې او تندې برداشت کوي، او چې بیا عشق نورم سیوا شي نو د هغه د کور نه تاویږي او راتاویږي، او چې بیا عشق نورم سیوا شي نو بیا په هغه باندې سر ورکولو ته تیار شي. همدغه شانتي یو انسان د الله تبارک و تعالی عاشق شي، عاشق حقیقي، محبت حقیقي د پړه کې راشي، نو اول کلمه طیبه د الله یاد دا کثرت سره کوي، هر وخت الله یادوي، بس په الله بل ټکي نه وي، ځکه الله سره محبت دی او د محبوب نوم انسان ته خوند ورکوي. چا سره چې محبت وي د هغه نوم کله بې اختیاره د خولې نه وځي، د الله تعالی نوم دا د عاشق حقیقي د محبت حقیقي والا کس بې اختیاره د هغه د خولې نه د الله نوم د الله ذکر هغه جاري وي، هر وخت الله یادوي، لا اله الا الله کله وایي، کله سبحان الله وایي، کله الحمدلله وایي، کله الله اکبر وایي، کله یو کلمه کله بله کلمه، ځکه خپل محبوب پې یادېږي، الله پې یادېږي. بیا دا عشق سیوا شي نو بیا وایي یاره په دې صرف کار نه کېږي چې صرف ذکر کوم، بیا په نوافلو باندې شروع واچي، ګوري چې څه ټایم نفلونه کېږي بس شروع کېږي، نفلونه او نفلونه او نفلونه او نفلونه. دا هغه دی چې کله خپل محبوب ته په سینه لاس کېږدي او کله ورته ټیټېږي او کله ورته وایي زار او قربان، بیا په دې کار نه کېږي، بیا وایي یاره په دې خپل محبوب باندې خپل مالم قربانول پکار دی، نو بیا زکات ورکول، صدقات ورکول، عشر خیرات دا ورته آسان شي، نو بیا په دې باندې هم کار نه کېږي، بیا وایي یاره د دې محبوب په عشق کې لږې او تندې برداشت کول دي، نو بیا روژې نیول، فرضي او نفلي او ټولې روژې بیا درته آسان شي، او بیا په دې باندې صبر نه کوي، بیا وایي یاره د سره د ده کور ته ورتل پکار دي، نو بس بیا چې کوم دی نو د هغه د کور نه تاویږي، حرم شریف یې پړه باندې راولي، او کوشش کوي چې کله به پیسې برابر شي چې بس زر خانه کعبې ته ورسمه، د الله کور ته ورسمه، د الله د کور سره کښېنمه، د الله د کور نه تو راتاو شمه، صفا او مروه ته منډې ووهمه، بس دا سوچ وي، او بیا چې دا عشق نورم سیوا شي، وایي چې یاره د الله د دې څوک دشمن دی، د ما د محبوب څوک دشمن دی چې هغه باندې خپل سرم قربان کما، نو بیا جهاد فی سبیل الله هم شروع شي، هر کار ورته آسان شي.